عمر رضی الله تعالی عنہ هغه خلک ډېر ناخوښه وو چې چا به کار نه کوي. یو ځل راووت، یو کس یې ولیده، لږ تپوس یې ترې وکړ څه کار کوې؟ هغه ورته ویل زه خو څه نه کومه، فارغ یم. نو داسې څپېړه یې ورله ورکړه، ورته یې ویلې دا هم لا انساني چې دی به کار نه کوي، دی به څه کسب نه کوي، څه کار به نه کوي. ځکه دا ژوند چې الله را کړی دی، دا د دنیا دا وخت یې را کړی دی، دا قوتونه یې چې را کړي دي، دا هېڅ عبث نه دي را کړي، عبث نه دي. دا د لاسونو قوت دا الله عبث نه دی ورکړی، دا د خپو طاقت الله عبث نه دی ورکړی. مخکې جمعه کې تاسو ته ما ویلي یو سړي سوال وکړ، نبي کریم صلی الله علیه وسلم خلکو ته ویلې یو څو روپۍ را جمع کړئ، را جمع کړي، یو یې ورله پې پړی واغست، یو یې ورله پې تبر واغست، ویل دا واخله او ځه خشاک وها او هغه راوړه او خرڅوئ، الله به په دې کې برکت اچوي. خو سوال مه کوه، سوال صرف او صرف د یو الله نه پکار دی، بس د یو الله. د الله نه سوا کله چې یو انسان د مخلوق نه غواړي، الله یې مخلوق ته حواله کړي، بس جزا بس ته د مخلوق نه غواړي، دا مخلوق به تا مړی وم، تا به خړوبی وم، او د مخلوق دا طاقت شته دی نه. د الله په ذات باندې اعتماد پکار دی او خپل محنت پکار دی، خپل محنت